بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. صدقت يا رب العالمين. دلتنا الله رب العزت عقلی دلائل ذکر کئی دا اللہ فخبر ذات باندې عقلی دلائل ذکر کئی. الله وی ولقد جعلنا یقینا ګرځولی دی منګه جوړ کړی دی منګه فی السماء پاسمانونو کې. سمانا برا دا چې کومه فضا ده په منځ کې کومه خلا چې ده خالی بس دا د ټول مراد دی. الله رب العزت وی ګرځولی دی منګه فدې کې بروجن بروجونه وزیناها او هسته کړي دي دې لره د اسمان لره للناظرین دپاره د کتونکو. خبره دا ده الله رب العزت فرمای وی موږ د اسمانونو له بروجونه ګرځولي. اوس د بروجونو نه څه مراد دی؟ بروجونه کم مراد دی؟ څه دي؟ څه مطلب دی؟ نو یا خو د سپوږمۍ او د نور چې کومه لار ده د کم نه په کومه باندې د تلو کې سره دغه مراد دی سره، یا بروج چې د دې نه صرف غټ ستوري مراد دي، او یا د بروج نه چې دی هغه قلې د فرشتو مراد دي لکه بیت المعمور دی په ډومبني اسمان باندې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی هلې د فرشتو دی په اسمانونو کې داسې ځای نشته، داسې ځای نشته داسه یو لیش برابر هم چې په هغې باندې فرشته نه وي. نو اوس ته مراد چې دی یا دغه کلي دي د هغې د اوسېدو ځای پاتې کېدو، نور هغې ته د خوب موب دې څیزانو ضرورت نشته. دغه بیت المعمور دی مثال په طور د هغې د عبادت ځای دی، او چې هغې او یا زره فرشتې ورته روزانه راځي او عبادت پکې کوي، بیا به د دې چېرته نمبر رانشي. دومره ډېرې فرشتې دي چې او یا زره روزانه راځي یا پکې عبادت وکړي، بیا به د دغې او یا زرو فرشتو چېرته نمبر رانشي. دومره د خدای فرشتې. او یا د بروج نه چې دی دا اوه سیارې چې کومې دي مشهورې دغه ته مراد دي. بیا کم ستوري چې د سره په ځای ولاړ وي هغه ته مراد دي، او بعضې سیارې چې دي ګرځي راګرځي یو طرف بل طرف. او یا د دې نه چې دی هغه 12 بروجونه مراد دي: حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، اقرب، قوس، جدي، دلوا، حوت. کم چې افغانستان والا یا دا زوړ چې کم کلنډر د ټولو نه قدیم کلنډر چې کم دغه ته مراد دی، د هغې چې کوم بروجونه دي نور پې بیا فلکیت ولا پوهېږي. الله وایي ولقد جعلنا او یقینا موږ ګرځولي دي فی السماء په اسمانونو کې بروجن بروجونه. دغه ځنوری چې دی دا په یو ورځ کې دغه خپل دغه بروجونه دا پوره کوي، او سپوږمۍ چې ده نو بیا په دا میاشت کې پوره کوي، او هغه چې دی په یو پوره کېږي یا په یو ځای کې څه د پاسه 2 ورځې بیا تېره شي. ولقد جعلنا او یقینا موږ ګرځولي دي فی السماء په اسمانونو کې بروجن بروجونه وزیناها او موږ ښایسته کړي دغې اسمان لره. نو اسمان ته کله ده مؤنث ضمیر هم راجع کېږي او کله د مذکر دواړه ورته کېږي.
للناظرین د پاره د کتونکو وحفظناها او من خیسته کړی دغه اسمان وحفظناها او حفاظت کړی دغه اسمان من کل شیطان د هر قسم شیطان رجیم رټل شوی نه د هر قسم شیطان مردود نه موږ د اسمانونو حفاظت کړی الا مگر من هغه څوک استرق السمع چې راغلاږي خبرو له کلام د فرشتو لره فاتبعه نو بس ولګي دي بسې شهاب یوه شغله د اور مبین ښکاره خبره ده چې د نور او د نار فرشتي چې دي دا د نور نه پیدا دي او شیطان چې دی دا د اور نه پیدا دی نو دې کې فاصله کمه ده په پرتله د انسان باندې چې انسان او د دې ترمنځ فاصله ډېره د دې وجه خو شیطان چې دی دا د فرشتو سره اوسېده بره فاصله پکې کمه ده نو دا شیطانان د یو بل د پاسه ودرېږي تر اسمانه پورې خو دا په خپله خوښه باندې بره نه ځي دا د جادو په زور سره چې دی په اثر کوي دی په زوره چې دی بره دې ته مجبوروي چې تاسو لاړ شئ دا ساحران د خپل جادو په زور باندې دی لاړ شي او فرشتي چې د هغې طرفونو نه کم راځي او هغې ته کم پیغام میلو شوي نو یو بل سره د هغې تذکره کوي چې د خدای د طرفه دا حکم راغی نو دی د یو نه بل ته وروسپاري بل نه بل داسې زر زر هغه خپل هغه خبره په لاندې باندې راپاس کوي دغه ورته د هلته نه یو ټوکړه چې دی دا د دې ستوري نه چې دی د یو اور شغله راشي حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی کله چې تاسو دغه شغله ووینئ یا اواز واورئ نو تاسو وایئ چې الله اکبر دغه ورپسې شي دغه شیطان یا وسوځي او یا زخمي شي خو دې دغه خبره څه ناڅه راپاس کي دا بیا روړي کاهن او جادوګر لره هغه ته وایي چې دا کار به کېږي داسې خبره ده نو هغه بیا خلکو نه په هغې باندې مال لري یو څه بل څه دغه کیسې پیسې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې کاهن نه راغی او د ده د خبرې تصدیق وکړه هغه ورته ووایي چې دا پال دی داسې دی او ده وایي چې او رښتیا دی دی تصدیق وکړه خبره یې ومنله نو فقط کبر علی ما انزل محمد وایي دې کافر شو په هغه څه باندې چې کوم را نازل شوي دي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او که تصدیق یې ونه کړ صرف د پال تپوس یې وکړو نو د څلوېښت ورځو د فرضي عباداتو ثواب دې ختم شه ثواب یې لاړ نسیه منسیه فرض یې قبلېږي خو ثواب یې نه کېږي الا مگر اوس هر کس په سلو کې چې دی نو 90% هر یو کس وي په ما جادو شوي هلکه یو نیم خو داسې چې هغه د جادو ته خو هلکه د پړک قابل هم نه وي په تا جادو څه کوي نو هر کس بس چې معمولي په چا سرخوکي راځي هم په ما جادو شوي ده چې په چا باندې پیزار یې الټه واچوي هم به زما یاره د دماغ کې جوړ سفره کې چا به جادو کړی هلکه ښکلې ډېرې کړه لږ ځان ته خیال پکاري لږ سوچ پکاري مسلمان له دومره کمزورې عقیده نه ده پکار او بیا قرآن الله د څه دپاره وایي شفاء لما فی الصدور دا خو باطني مرضونه دي د هغې دپاره قرآن شفا ده نو خلک د وظایفو تپوسونه بیا کوي خو چې ورته قرآن ته نږدې شه نو قرآن ته نه نږدې کېږي ورته تلاوت وکړه تلاوت نه کوي الله دې معافي وکړي چاته ووایې هلکه د ورځې یو رکو تلاوت کوه نیمه کوه وایي مړه بیا به رانه منځ کې پاتې شي شروع کړو یې نه دا بس کېدو دغې مخکې نه کوي انتظام وایي بیا به رانه پاتې شي هلکه ته یې شروع کړه چې څومره دي وي د هغې ثواب خو دې وشو الا مگر من هغه څوک استرق السمع چې راغلا کیا خبرو د فرشتو لره یا کوشش وکړي د غلا کولو د خبرو د فرشتو فاتبعه نو بس وروسته ولګي دي بسې شهاب مبین هغه شغله د اور والارض د ځمکه مددنا مونږ خوره کړې دي لره د پاسه د اوبو والقینا فیها او لګولې دي په دې کې خښ کړې دي په دې کې او کړې دي په دې کې رواسي او غرونو لره وانبتنا او را زرغون کړې دي بیا په دې کې راشنه کړې دي بیا په دې کې من کل شی د هر قسم څیزونو نه موزون متوازن متناسب الله رب العزت فرمایي والارض مددناها وی موږ چې دې د ځمکه خوره کړې ده
د اوبو د پاسه الله رب العزت د ازمکه خوره کړ. نو د دې نه مطلب دا نه چې د سر نه اخره پورې ټوله بس یو شان هواره ده، دې کې به اوچت د ښکته بره وي، خو چې کله ته دې ته په داسې حساب سره وګورې نو نظر ستا وسعت نه لري، دا وسیع نه دی دومره چې هغه سر ته ورسي، تا ته بس یو میدان ښکاري. نو الله وایي دا ځمکه چې دا مونږ خوره کړې ده والقینا فیها رواسیه او ګرځولي دي په دې کې غرونه، نو غرونه د لاندې نه د پاسه پې پراته نه دي، دې دا ځمکه راټینګه کړې ده د دې دپاره چې دا ونه خوځي رونه خوځي. وانبتنا فیها او الله رب العزت وایي وانبتنا فیها او الله رب العزت فرمایي وی را زرغون کړي دي په دې کې من کل شیء موزون د هر قسم سیزونو نه ښایسته، موزون ښایسته یا متوازن متناسب برابر په بیلنس کې یو شان دي شیزونه، خو کله دا خراب شي چې کله تو دغه سیس کې زیاتوالی کموالی راولي، خدای پاک هر سیس په تناسب سره پیدا کړي، برابر یې پیدا کړي، خو دې ته پکې دې خواو کې نو ظهر الفساد فی البر والبحر بیا دې فساد جوړ شي. غسله خپل حد کې چې ساتي نو نقصان نه کوي، صبر دې په خپل حد کې چې ساتي نقصان نه کوي، لکه شان چې دې نور چې څومره محبت دې په خپل حد کې ساتي نقصان نه کوي، دکه شان نور سیزونه دي چې په خپل حد کې ساتي متوازن متناسب برابري رزق وي، په خپل حد کې برابر خوري، برابر درته ملوي صحیح او چې بیا زیاتوالی کموالی شي نو بیا نقصان. وَإِن مِّن شَيْءٍ او وَإِن مِّن شَيْءٍ او یقینا ډېر سیزونه الا عندنا وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته دی ډېر سیزونه وجعلنا لكم ومن غرزولي وجعلنا لكم ومن غرزولي فيها پدیز مگا کی معایشہ وسائل د ژوند ومن لستم او ومن وهغسوک لستم له چې تاسو نه داوی د پاره برازقین رزق ورکوونکی. الله رب العزت فرمایي وی وجعلنا لكم فيها معایشہ او پدیز مگا کې تاسو د پاره وسائل د ژوند دا غرزولي دي، د ژوند وسایل چې دي یا رزق چې دی د دې د تلاش کولو لپاره تا ته کومې بلې دنیا ته تګ نه غواړي، ته اسمان طرف ته نه ځې، ته چې دې کومې بلې خطې ته نه ځې، دکه ځمکه ده د دې نه چې دې بار مه وځه. الله وایي په دې کې مې ستا دپاره وسایل چې دي دا ګرځولي دي. ومن لستم له برازقین ومن او هغه چا لره لستم چې نه یې تاسو له هغې لره برازقین رزق ورکوونکي، تاسو له هم دغه وسایل ګرځولي دي او د کم چا په رزق چې تاسو مکلف نه یې نو الله رب العزت وی هغې لره هم چې دی موږ رزق ګرځولي د دې ځمکې نه او هغې لره موږ رزق ورکوو. الله رب العزت فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته دی هیڅ یو څیز الا عندنا مگر زموږ سره خزائنه خزانې د هغې دي وما ننزله او موږ نه نازلو د هغې لره الا بقدر مگر په اندازه معلوم سره. الله رب العزت فرمایي دا سره چیم دي، سره دي که سپین دي او که د خوراک څیزونه دي او که د هر یو څیز دي دا ټول ما سره دي، باران اوبه ما سره دي، د رزق خزانې ټولې ما سره دي. الله رب العزت وایي خو وی الا عندنا خزائن خزانې موږ سره دي، چابیانې موږ سره دي. وما ننزله موږ دې لره نه نازلو الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومې سره. لکه د یو کس شپږ بچي کېږي او دا شپږ بچي په یو ځای باندې پیدا شي نو مور هم تباه شوه لاړله او دا مور دا بچي هم لاړه، نو الله رب العزت وایي نه په اندازې باندې زه لري هر چا له په اندازه باندې ورکوم چې څنګه د الله خوښ یو اندازه مقرره. وارسلنا الرياح ونازلو من هوا لنا لواقها بارونکی وارسلنا الرياح ونازلو من هوا لنا لواقها. الله رب العزت فرمایي چې دا هوا دا موږ را نازلو نو دا چې دی دا وریځې لره ډکوي د اوبو نه، ډکوونکي د وریځې لره او یا بارونکي نه اوبو لره، یا لازم معنی واخله چې دا خپله بارونکي ده دا هوا. فانزلنا بس موږ نازل کړي دي
پس موږ نازل کړي دي من السماء د اسمان نه مان اوبو لرا فاسقیناکم بس موږ اوس کول دغه اوبو لرا تاسو ته بس موږ اوس کولې دغه اوبه په تاسو باندې موږ دغه اوبه د اسمان د اصل اوبه د اسمان نه دي که چېرته دغه اوبه بندې شي بیا د کویانو اوبه هم په لاندې باندې لړې شي نو الله رب العزت وایي دغه اوبه هم چې دي دا په تاسو باندې اوس کولې وما انتم له وتاسو نه د دې لپاره بخازنین جمع کوونکي خزانه کوونکي تاسو دا اوبه ټولې نشئ اسټور کولی دغه ډیمونه میمونه ته مراد نه دي چې د سره نشي جمع کولی الله وایي نه ټولې نشي راګیرولی دا خو څه ځمکه جذب کړي څه چې دی واپس فضا ته لاړې شي څه نو په دې چل چې دی الله رب العزت د دغه اوبو حفاظت وکړي وَإِنَّا لَنَحْنُ وَيَقِينًا مَنْغَا نُحْيِي ژوندي کول کوو ونمیتو مول کوو ونحن الوارثون او منغا وارثان یو الله رب العزت وی د ازمکا د اسمانونه د هر څه موږ ته پاتې اصل وارثان موږ ولقد علمنا ويقينا من پویو المستقدمین پروان دتونکو باندې منکم استاسنا ولقد علمنا او یقینا منګه پویو المستاخرین استاسو ورستو باندې نو موږ استاسو بړوان باندې کوم چې په پیدایش کې روان دي پیدایش دي یا کوم چې په علم کې استاسو نه په اسلام کې روان دي اسلام یې مخکې راوړي دي موږ په هغه باندې پویو یا په درجاتو کې روان دي او ولقد علمنا المستاخرین او یقینا موږ پویو په هغه کسانو باندې چې هغه رستو راځي نو دغه الله رب العزت وی د دې ټول مونږ ته پته وان ربک ويقينا ربستا هو يحشرهم هغه جمع کوونکي دی بیولالا دا ټول برا جمع کی که مخکې تللی دی او که وروستو تللی دی سلف دی او که خلف دی سلف دی او که خلف دی او که دا متقدمین دی او که متاخرین دی نو علما په دې منځ کې خبره کوي چې لکه متقدمین علما تر کومې پورې متأخرین متقدمین علما تر 400 هجری پورې او دا هغې نه پس چې بیا متأخرین علما بللی شي او سلف او خلف بعض علما وایي چې د امام محمد رحمه الله پورې د دې نه مراد دا خاصه دې کې خبر راغله دلته هو عام مراد ده دې عمر خبره تاسو کوم نو دا سلف نه مراد چې هغه دا امام محمد رحمه الله پوری دا رسول بیا خلق تی رستنی خلق تی وعام علماء چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایلی چې تاسو کله په قبر باندې تیریږئ دعا کوئ نو ای باندې چې کله سلام اچئ نو ورته وایئ چې تاسو زموږ لومبني خلق وئ او موږ درپسې یو معلومه دا شوه چې هر رستني ده مخکیني خلق چې دی نو دا سلام وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِينًا رَبَّسْتَا هُوَ يَحْشُرُهُمْ جمع کوونکي دی بیولالا إِنَّهُ یقینا دغه الله تعالی حکیم حکمت والا دی علیم علم والا دی الله رب العزت دی علم نافع نصیب